هلته به سره الله سختي وکړي او پرې مرچقاټي به درغلی شي. ته به جنت طرف ته روانې فرشتو په کوتک واله چې پورې غډا ته کپله روانې کوڅه دې خطا کړې د نر بچیا جهنم ته راوګرځه. هغه خطیب صاحب هغه زړه خبره چې تو سګور چلته جنت پوترا کپله روانې تا خپل زمکه راواغسته په زامنو پسې دې ولیکله او اوس وایي چې زه به جنت ته لاړ شم. دا ډیره ګرانه خبره ده او ډیره بعیده خبره چې دا سړی به جنت ته لاړ شي. په مونځ باندې جنت ته تللی نشته. ګوره دا خبره زما سخته رهي یو سړی چې مونځ به نه کومه جو خیر دی بیا به هم جنت ته ځم نه دا مونځ دا همه فریضه ده دا بقای خو یوازې ګوره په مونځونو جنت ته تګ نشته. یوازې چې دی نو په حجونو په تبلیغونو باندې جنت نشته چې تا ښکلی ځان لري برابر ټیټ مولای مالکه یو زبردست کوټلی مولای ما او چې دی نو بخاري پړاوم قرآن پړاوم او ترمذي او مسلم ابن ماجه پړاوم او زه شیخ الحدیث او شیخ القرآن ما او لور له به حصه نه ورکوم زه به جنت ته ځم. خدای شته که بین دې مولید د جنت دا شیخ الحدیث به ړومبې جهنم ته ځي دا شیخ القرآن به ړومبې ځي. دا دې چې کم خبرې دي چې ته به لوڼو له حصې نه ورکوې بیا به څه کوې زه جنت ته روان یم. داسې مونځونو ګوره دوکه نه شي ښه داسې دوکه د شیطان دی دوکه کوي چې مونځ کوم ښکلی او زه به ځان له ځمه جنت ته به ځم. لومبې به د لورې څه ورکوې مونږ خلک قصدن لګیا دی قصدن داسې کار کوي چې په خپل ژوندونې باندې لور د خپل میراث نه محرومه کړي. لکه 15 زامن دي او 15 لوڼې دا مونږ هسې مثال وایو هسې نه که چایي نو بیا به وایي چېرته دی په مونږ پسې دا خبره وکړه داسې مثال وایو 15 لوڼه دي او 15 زامن دي نو دا د نر زوی راولګي دا ټوله ځمکه په خپلو زامنو پسې ولیکي تقسیمې کړي ډیوایډ کړي په 15 کسانو باندې او دا 15 لورانې چې دي دا د میراث نه محرومه پاتې کړي. دا سړی چې دی په ورځ د قیامت باندې د دې میراث ذمہوار دی د دې لورانو. مونږ لورانو ته کم نسبت کوو وی دا د پردي دیوال خټه ده دا په پردي دیوال تپلی کېږي دا زما په کار نه راځي زما څه نه کېږي په کار نه راځي. هلکه چې دا لور ستا د پردي دیوال خټه ده او ته چې وایې چې که چېرته زه دې لور له حصه ورکړمه نو دا حصه به دا والي او پردي کور ته به یې اوسي چېرته به یې اوسي پردي کور ته به یې اوسي. نو هلکه چې ته وایې چې په پردي کور په یو کس باندې ستا د الله تبارک وتعالی ځمکه نه ده سود نو څنګه ولې د خپل جګر ټوکړه ورکوې دا زه سوال کوم چې په یو سړي باندې ستا د دې ځمکې ټوټه نه ده سود یا دې په پیسې نه دي سود نو د دې زړه ټوکړه ولې په کوم ځای کې ورکوې. لور خو د زړه ټوکړه ده اولاد خو د زړه ټوکړه ده نو دا لور ولې تره کې مې غاړې ورکوې. زه به اوس چل کوم زه به د پلان کې دي چې دی نو دیسې وکړم زه به اوس هغوی له ځمکې ورکوم دا ما هغوی له ګټلي دي دا ما ته چې د پلار نیکه نه پاتې شوي دا هغه دې نه پاتې شوي چې دا به اوس د پلان کو دي له ورکوم په تیاره به پلان کې دي اوسي دا د هغې حصه ده په شریعت کې وړي به نه به دې راوړه جو نه به یې وړې نه به دې راوړه جو نه به یې وړې نه به دې ورکوله جو نه به یې وړه چې را دې وړه او ور دې کړه نو اوس په ځمکه ورکوې. داسې به نه کوې چې په زامنو پسې وروپلې اوس دا خبره لکه زما سخته ده دې خبره کې لږ سخوالی ښکاري په ظاهر کې لږه غونده کې یو خاص سختی پکې ښکاري لیکن دې مسله در قیامت سره خوا بیا معامله ګډوډه کېږي. هلته به سره الله سختي وکړي او پرې مرچقاټي به درغلی شي. ته به جنت طرف ته روانې فرشتو په کوتک واله چې پورې غډا ته کپله روانې کوڅه دې خطا کړې د نر بچیا جهنم ته راوګرځه. هغه خطیب صاحب هغه زړه خبره چې تو سګور چلته جنت پوترا کپله روانې تا خپل ځمکه راواغسته په زامنو پسې دې ولیکله او اوس وایي چې زه به جنت ته لاړ شم. دا ډیره ګرانه خبره ده او ډیره بعیده خبره چې دا سړی به جنت ته لاړ شي. په مونځ باندې جنت ته تللی نشته. ګوره دا خبره زما سخته رهي یو سړی چې مونځ به نه کومه جو خیر دی بیا به هم جنت ته ځم نه دا مونځ دا همه فریضه ده دا بقای خو یوازې ګوره په مونځونو جنت ته تګ نشته. یوازې چې دی نو
پاجونو په تبلیغونو باندې جنت نشتا چې تا خپل ځان لري برابر ټیټ مولای مالک یو زبردست کوټلې مولای ما او چې دینو بخاری پڑھاوم قرآن پڑھاوم او ترمذی او مسلم ابن ماجه پڑھاوم او زه شیخ الحدیث او شیخ القرآن ما او لور له بیسن ورکوم زه جنت تزم خدای شته کبین دی مولید د جنت دا شیخ الحدیث بڑوم به جهنم تزي دا شیخ القرآن بڑوم بیزي دا دې څه کب خبرې دي چې ته ولونو لیسې نه ورکه بیا بس کای زه جنت ته روانې ما داسې منځونو ګوره دوکه نشيخه داسې دوکه د شیطان دی دوکه کوي چې مونږ کوم خپله او زه به ځان لازم جنت ته بدو لومبې به د لوري څه ورکای زه ستانه تپوس کوم زه راځم وستا په پوله باندې خپږدم چې دا زما ده خدای شته چې یو ویش ده زه به دې ویشتم هلکه زما په پوله باندې ما ته خپږ دی زما په پټي کې ما ته ولاړې او چې دلته د لوري څه دې وخوړه نو وسته الله به دې اته شته زه بیا نه ولي اته شته چې بخۍ د پکې ووي دا دې څه خبرې خو نه دي نو د لورانو حصې به په خپل ټیم باندې لورانو ته حواله کوي دا زما بیان دی که یو سړی مني ودې مني که نه لاړو شل پیرې دی نه مني دا د قرآن فیصله ده سوره نساء کې به راشي هغه دې اهم فرایض به راشي لیکن دلته مختصر ځکه وایو هلته به یا رسو یا به نه رسو نو د لورانو حصې څه په ژوندونې باندې ورکړي په ژوندونې اوس د تقسیم مسله بیانو هغه کې زمون خلک یا خطا ده یا قصدن لګیا دي چې چا د لور حصه ورنکړه دا اووه ټوټې ځمکه چې د اووه ځمکې دي دا د یو بل له لاندې اووه ځمکې دي دا خو د دې خو ټول قایل دي چې سبع سماوات ده او کمثله د دې په شان چې دی اووه ځمکې دا اووه ځمکې چې څومره تا د لور حصه لاندې کړې ده د قیامت په ورځ باندې تا لاندې کړې یوه ده په دنیا کې دا ووانه به راغونډولی کېږي او د دې نه به د اور هار جوړېږي او ستا غاړې ته به در اچولی کېږي او ټول خلک به دا ویني چې دا اخکه سړی دی چې د لور حصه یې خوړلې وه او زما په علاقه کې به نیغ کېدو چې زه خو غټ مونځ ګزار یم هلته به بیا پته لګي هلته به بیا صحیح پته به ولګي نو دا مونږ په خطا باندې څه به وکړي د لور حصه به ورکړي د لور حصه به څه نه کوي اوس زمونږ خلکو کې څه عادت دی یرا داجی بابا دادا کاکا هر څه چې پلار ته وي مونږ د کرایه په کور کې پاتې کېږو او زما سړی چې دی نو د هغه هم لکه څه نشته دا لور چې دی پلار ته وي اوس چې واده شوې ده او زمونږ وس نه رسي نو داسې کار وکړه چې که مونږ له دې په هغه ځمکه کې لکه ځای راکړو نو مونږ به یې ځان له جوړ کړو څه په قرضدار باندې نو مونږ به د کرایه نه خلاص شو دا تا کومه خبره وه چې په دې خوله دې وکړه تا زما نه ځمکه وغوښته دا نن خو راغلی په دې ځای ته خو راغلی په خپلو خپو یو لاړه شه په خپلو خپو خو که بله ورځ په دې نیت رالې نو راځې به په خپلو خپو ځې به په پردو خپو دا تا ته چا ویلی دي چې په دې نیت په راځې ته به اوس زما نه ځمکه غواړې پلانکي له به یې وړې او نن خو دا خبره وکړه که بعدې ګرځې دا خبره وکړه نو ګوره په دې دروازه خپه کېنې دا ما د خپلو غوږونو اورېدلې خبرې دي ښه چې خپلو لوڼو ته خویندو ته خلک کوي خورې هر څه دې منم خو ګوره حصه دی دا نه منم په حصه کې ګوره ستا دا خبره نه منم زما د سره خپلولي پاتې زما د سره خوري او روري پاتې زما د سره رشته داري پاتې دې دروازه باندې ته باندې د نن نه پس را نشي دا زموږ د پښتنو کردار دی په جایداد کې د خور او د لور په حصه کې نه وځي نو بیا تینا غم خادي زما وستا پاتې ده دا خو حصه نه ورکول دي دا حدیثو کې د دې ډېر غټ عذابونه ذکر دي چې دا لور له حصه نه ورکړي په ژوندانه باندې سي چلو کې هلکه راغونډ شئ چې تاسو به د ځمکه تقسیم کم چې زما الله ته غاړه خلاص چې الله ترې غاړه خلاص نه شي خو چې الله دې سم درې بغه راټینګ کړي دا ته الله ته غاړه خلاصه الله ته غاړه په دې نه خلاصېږي داسې کار وکړه چې د ټولو اوس ډیوایډ کا تقسیم کا په لورانو په زامنو ټولو باندې او که مړ شو هغوی دې ځان له تقسیموي ستا دې غاړه خلاصه ده ځان له دې په قلاره کښېنه لیکن دې د خپل مرګ نه مخکې دی زامنو ته پاتې کې لورانې تې وباسي دویم خلک دا غلطي کوي دا غلطي زه وایم خو دا مشهور دی او مشهور غلط چې دی د صحیح غیر مشهور نه افصح وي
دا یو قاعده ده وی غلط مشهور دا افصح ته دو صحیح غیر مشهور دا غلطی چې زوام نه دا غلطی نه سي غلطی ده زمون په عوامو کې یو غلطی ده په پښتنو کې وی الګ راغون شو چې دا جیدات تقسیم کما نو بیا وی د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې زما الله تعالی اخلاص نو ضرب د سوره نساء آیات رواړي لذکر مثل حظ الانثیین لذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینه چې دی نو بشان د دوه زنانه ودي لکه چې زوی یو کنال علی نو لورانی با په دوه کس یو کنال علی الته دا سيزي کړي مثال وایو وراده چې تقسیم کو نو 15 لورانی دي او 15 زامن دي او چې دا نو سور ازما کړه 15 د الله کنال ازما کړه مثال اسی خبره کو نو دې باندې 15 لورانو لا 2.5 کنال ورکی او زامنو ته 1.5 کنال پری دي په خپل ژوندونی باندې دا ژوندونی خبره کو د مرګ نه پس خبره نه کو په ژوندونی باندې چې ته دا میراث تقسیمانو په دې کې قاعده ده چې زوی یو کنال علی نو دا لور به یو کنال علی لور به څه کوي یو کنال علی چې زوی 2 کنال علی نو لور به 2 کنال علی چې پلار ژوندې دی لاغې نه په ژوندونی تقسیموي کچرته دا پلار مړ شو نو بیا لیز ذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینا بیا د دو زنانو برابر حصہ ده ځکه خزه به یو حصہ د پلار نه راوړي یو به تر خاون نه پاتې شي نو دوه حصے بشي او خاون چې ده نو دته دوانه حصے د چا نه پاتې شوي د پلار نو دا چې دا الله غینه دا لذکر مثل حظ الانثیین ده چې کله پلار مړ ویش کیږي د میراث چې کله پلار مړ ده خو چې پلار ژوندې ده ویش کوي دو جیداد نو ټول زامنو لا او لورانو لا با 50-50 ور کوي یو شان کزه خاطای ما تاسو رال تاسو یو وکړه او یا که زما په خبره ده چا شکی نو ځان بیا کتابونه وګوره او څو کتاب نشي کتلې بیا حسن مولوی صاحب نه تاسو کې په میراث کې ډیر تکړه ده هغه یاره وای زما پلار ژوندې ده او موږ لا په کور کې تقسیم کوي زما دوره خويندې دي او دوره موږ رونه یو نو آیا دا لور با نیمه سوړي په بدل لزوي کې کنه دوانه به یو شانوړي چې پلار ژوندې ده او که دغه څوک نشه کوي چې ما د ځان بدکاری بیا با دیسے کارو کا چې آپ کے مسائل اور ان کا حل وہ ګوره د علامه لودیانوی سے اغم دغه تقسیم په دغه طریقه باندې کړي یا بل پتا و ګوره خدای مې دزه کوي چې دا اردو کې په دې نور بیا پويږي نو دغه سي طریقه وکړي چې پلار ژوندې ده او میراث تقسیمېږي لور ته او زوی ته یو شان میلاوي څنګه میلاوي یو شان میلاوي چې کله پلار مړ ده او میراث تقسیمېږي نو زوی ته 2 حصے میلاويږي لور تبا یو حصہ میلاویږي یا زوی تبا یو حصہ میلاویږي لور تبا نیمه حصہ میلاویږي چې دوه خويندو ته سور حصہ میلاویږي دا به یو ورور ته میلاویږي دا الله نه چې پلار منل نو ځان په دې باندې لک پویا کا چې د لور حصہ ورکا لور حصہ ورکا په دې باندې ځان مغلې کا دلته وته ځامن خوشاله راولي خدای شتا کا سبا پتا پسې 10 روپے خیراتی ورکی 10 روپے سو خیراتی نه ورکی خا په پلار بس او دا به چرته ډیر خبا خو ال پلاری چې زوی پس یو 2 رکعات منځو کی او چرته پس یو 10 روپے خیراتی ورکی نو اسې ځان له اخرت مغر کوي د خپل ځامنو لپاره او دا ځامن چې د خلک وي زوی دي چې واغه سي دی باندې د خلک اصلاحي ویډیوګانې جوړي پلار مړل نو کم یو زوی زما په دوره قرض دی لاسلا کا وسوک پیراکی هغه ځامن یو تی مونږ نه ورکو الور وی زبې ورک دا لوران ډیر خشه دی او په دې سو پويږي ښا دا رحمت او پر رحمت باندې سو پوي شي سو پوي نشي دینه سو پیدا والی سو تیوانه دي لکه باران راوريږي دا د الله رحمت کا تر راوريږي سو تی پیدا والی سو تیوانه دي نو دې رحمت نه پیدا غست غواړي او دې رحمت چې صحیح صدا غو تعالی کول غواړي دا غو د وصیت خبره غره جیدات خبره نه وا دا اوس درځان یاد کې دا په سورې نساء کې راځي تفصیلی اشاره مې زکه وکړه چې بیا پته نه لګي مړه د مرګ او د ژوند